أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. 41 نمبر آیات تے سورۃ النحل سوال سم سپارہ دا. والذین او هغه کسان هاجروا چې هجرتونه کړي دي فی الله په دین د الله کې من بعد ورست ما ظلمو چې ظلم کې دې شو په دوی باندې لنبوئنهم خامخام بزے ورکردی لرا فی الدنیا فدنیا کے حسنتاً بہتر ولأجر الآخرت اکبر او خامخا اجر داخرت دیر لوی دے لو کانو یعلمون کاش چی دیو پوئی دے. آیات مبارکہ کی مہاجرین و فضیلت اللہ بیانی. کوم کسان چې د الله د دین د پاره هجرتونه وکي. هجرت څه ته ویل کیږي؟ ترک الاوطان والاهل والقرابة فی الله او فی دین الله. د الله د پاره د الله د دین په خاطر باندې خپل وطن خپل اهل او دغه رنګ خپلوان پر خودل خالص د الله د رضا د پاره او بل دې تسلل دې ته هجرت ویل شي. دویم قسم هجرت د ګناهونو نه ځان لري ساتل دي. د هجرت دویم تعریف علماء ذکر کړی دی چې هجرت ترک السیئات ته ویل کیږي. انسان د تمام ګناهونو نه ډډه وکړي وای نه کوم الله به خفه کیږي د الله په دین کې نه کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي المهاجر من هاجر الخطايا والذنوب. مهاجر هغه انسان ته ویلې شي چې خپل ځان د ګناهونو نه او د خطایانو نه په ډډه وساتي، نو دا هم مهاجر فی الله دی. کثیر مفسرین ذکر کوي د آیات مبارکه داغه مسلمانانو د هجرت په اړه کې نازل شوه دي چې د اسلام اولنی خلق او ډېر ظلمونه پکې دي شو. د مکه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعوت د اسلام خلق لور کو نو لوی خلق مسلمانان شول، مالدار خلق مسلمانان شول. نو چې کوم غریب او غلامه طبقه هغه باندې ظلمونه شروع شول. پټ هغه نیول کېدل او جیلونو ته باچول کېدل، قسم سزاګانې ولور کړه کېدې. چې کله هغه یو ځای شول نبی صلی الله علیه وسلم ته وی تاسو دې نه هجرت وکړئ. اې د الله رسول چرته هجرت وکړو؟ وی حبشه ته لاړ شي. دا یولس نارینه او څلور زنانه وی. دیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حبشه ته ولېګل چې الته یو نصرانی بادشاہ نجاشی نومیو. دا غوی په ملک پناه واغستا. د مکه منافقان دو سرداران دور پسې لاړل چې پته ولګید چې هغه صہیب رومی او عمر بلال
دا کسان سشول نو معلوم شو چې دیو نبی علیہ السلام د پناه د پاره حبشه ته لګیلی دي. نو دیو یو غونډه وکړه وې تحایف واخلې ځان سره ډالې واخلې او د نجاشي بادشاہ ته لاړ شي حبشه ته او دا کسان په بدنام کوي چې دا زمون نه را تختیدلی دي نوې دین اختیار کړي دي او دا زمون مطلوب خلق دي د خپل ملک نه یو باسي. دې چې کله د نجاشي بادشاہ سره میلاو شول هغه وی فورن دا کسان چې کوم ځکه دي نجاشي بادشاہ ډر ورکو وی دا کسان حاضر کړي. دا یولس عاجز او خوار کمزوري مسلمانان یریدلی ډېر په تکلیف کې او خفو چې وځ ورا سره سکیږي. نجاشي بادشاہ ته مخامخ شول او دغه رنګ جعفر طیار رضی الله تعالی عنہ هغه د ټولو نرامخ کې شو. وی نجاشي بادشاہ ته وی تاسو کوم دین راوړل دي؟ وی چې مونږه مرداري بخړې مونږ به د بوتانو عبادتونه کول مونږ به د یو بل سره ظلم زیاته کو مونږ به د خپل گاونډیانو د حقوقو خیال نه ساتو. الله په مونږ کې یو پیغمبر راولېګو صادق او امین فنوم یادې دو هغه مونږ د یو بل سره رونه کړل مونږ ته د یو بل حقوق او خودل مونږ د یو الله په عبادت باندې مجبور کړل خو زم داخله راغله د مونږ نه فریدي. دغه عمرو چې دا د نجاشي بادشاہ ملګری او منافق پیسې بد دي د دې یو له کسانو دمره خراب عقیده ده چې دوی عیسی علیه السلام ته خدای نه وي. عیسی علیه السلام د الله زویم نه ګڼي. نجاشي بادشاہ ورته وی وای د عیسی علیه السلام په باره کې تاسو څه عقیده ده؟ نو جعفر رضی الله تعالی عنہ تول وی عیسی علیہ السلام د الله بندو د الله رسول د الله روح الله پیدا کړی دی دغه زمون پیغمبر مونږ ته ویلي دي. نجاشي بادشاہ ولګید د ځمکې نه یو ډکه راواغستو وی قسم په الله عیسی علیہ السلام دغه خبره کړی ده چې انی رسول الله زه د الله رسول يم د الله باندې مې د الله کلمه یم. د دین علاوه د عیسی علیه السلام په تعلیماتو کې موږ بل څه نه دی اورېدلی. حالانکه نجاشي د انجیل عالم دی ولګېدل. نجاشي بادشاہ ورته وی تاسو پیغمبر چې کوم قران تاسو ته بیان کړی دی لګ راته بیان کا. جعفر رضی الله تعالی عنہ کاف یا عین صاد د دې آیاتونو ته ابتدائی آیاتونو ته ولوصل ټول دربار خفوه په جړا شو. ودا چې کوم دین بیانې دا بالکل صحیح دی او د دې محمد علی السلام په باره کې عیسی علیہ السلام له خبردار را کړل او دوی په دې ملکی انور ته ویځي. مسلمانان خوشاله شو الله ولدا امن او سکون زندگی ورکړه. قران هم دغه خبره کوي والذین هاجروا فی الله هغه کسان چې هجرتونه کړی دي د الله د دین لپاره من بعد ما ظلموا رسد داغنا چې ظلم کې دي شو په دی باندې لنبوئ انهم خام بزور کو دی لرا دی مسلمانانو د الله د دین په خاطر باندې خپل کور کله رشتہ داری پرې خودا د ظلم د وجنه او لاړل بل ملک ته الله تعالی په هغه عیسی بادشاہ مهربان کو د سہولت زندگی ولور کړه ویځه وسیږي. قران ویل لنبوئ انهم دا د الله د دین د پاره کور کله پرې خو دیو الله وی زول خیسته بدل ور کوما نور کړه والا فی دنیا حسنه په دنیا کې بهتر دا خو په دنیا کې بدل د ولا اجر الاخرت اکبر او خامخ اجر د اخرت ډیر لوی دی. بل طرف تراشه د اسلام دریم هجرت دو پیر هجرت د حبشه ته شوی دی او په یو هجرت کې یولس نارینه او څلور زنانه وي. په دویم هجرت کې بیا
هغه سو اتلس زنانوي او 83 نارینه دا به دویم هجرت ته ورستو دا دویم هجرت ولی راغی دا مسلمانانو سره معاهده کړو موږ تاسو سره وایو راځي تاسو بنو هاشم یې بیا هم زموږ د قبيله خلک قریش راځي سره ته نه وایو په دوکه باندې راوستل او بیا یې وسره اقتصادي بایکاټ وکړو 3 کالې بنو هاشم په شب ابي طالب یو غاټه غونته پای کې قید کړو فراق ته به نفر خودل بازار ته به نفر خودل غم خاله ته به نفر خودل اغستل خرڅول به بچانه کول نه به چا سلام اغستونه به چا خرڅول 3 کال چې د دې ظلم باوجود ښکار شو هغه نه بعد د قریش یو سردار هغه په رحم راغی او هغه عهدنامه یې سری کړه او بیا هم زموږ د خاندان خلک خدای کنه د قم قبيله دي خلک برابر باندې بدوي مسلمانان بیا رها شول بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دادو کباز دي و چې څونه مسلمانان یې ټول ځان سره مرګري کې دویم هجرت حبشه ته 83 نارینه او 18 زنانه په دې باندې دویم هجرت شوه دویم هجرت او دریم هجرت هغه د مکې نه مدینه ته شوه دی چې هغه کوم د هجرت مشهور واقعه ده نبی علیہ السلام او بکر صدیق چې کړه دي بیا ورسته ټول مسلمانان تللی دي په دې دویم هجرت کې هم په دریم هجرت کې نبی علیہ السلام پل کور کله مکه فری خودا او د الله د دین د پاره مدینه ته لاړ په مدینه کې ول الله داغه نه بهتر سہولتونه ورکړل او نبی علیہ السلام چې کله د مکې نه تلو نشاته د بیت الله شریف توکتل و اے بیت الله ستا فراقت ډیر غم جن مسترونه وخت به دي خدا کافران من نفریدي ستا خواته من نفریدي ستا قرابت ته من نفریدي نستا فراق باندې ډیر غم جن یما خو بیا هم د نه لاړم د دیو جن مسلمانانو نبی علیہ السلام په مکه کې پیدا شوه دي او دفن په مدینه کې دي د صد پاره د الله د دین د پاره د زمکه د پاره نو د کرسي او صدارت د پاره نو هجرت چې کینو ما ته ایت ته هر چاته وي د الله د پاره قرباني ورکا یاد ساته الله غیرتی ذات ته تاب چرته نه خرافي الله په قران کې وایي لنبوي انهم خام بدول خایسته زور کو لام د پاره د تاکید راوړی دی الله وایي خام بدول خایسته زور کو په دنیا کې بهتر په دنیا کې به الله بهتر ساتي ته د الله د پاره هجرت وکړه کنه شي کوله د خپل ګناهونو نه هجرت وکړه الله ستاسو د پاره دا ګناه پرېدم د چاره باندې زور نشته الله ستاسو د پاره دا پلان کې ګناه پرېدم د چاره باندې زور نشته دا وکا یا ساته الله به بهتر ژوند نصیب کړي دای په دنیا کې بدله د ول اجر ول اخرت اکبر خامخ اجر د اخرت ډیر لوی دی لو کانوا یعلمون کاشدو فوی دی دې کې اشاره شو کافرانو ته کدا کافران د دې مؤمنانو مهاجرو په مقام او مرتبه باندې فوی دی نو دی وی چرته نو شړل د خپل ملک نه الذين کسان صبروا چې صبر کړي دي وعلى ربهم يتوکلون او په خپل رب باندې باور کړی دا صبر د خوشالیانو چابیان دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الصبر مفتاح الفرحه صبر د خوشالیانو کنجیان دي کله چې در باندې تکلیف راشي صبر کوه او کله چې یو کار کول غواړي چې هغه تاسو په وجود یعنی تاسو په اراده کې راشي په الله باور کوه اسباب به اختیاره زده دې د چتروان یم او پیسې را سره نشتا اسباب نشتا الګ په الله می باور ده نه دا چې دې توکل نه وي اسباب به اختیاره او نظر به په مسبب الاسباب باندې وروره یو صحابي راغی خپل اوخي راکوز شو خپل اوخي ودرو نبی صلی الله علیه وسلم وی او صحابي دې خپل اوخ لخپو وتړه چې دې نه ونه تختی هغه یاد الله رسول په الله می سپارل دي هغه وی دا چې په الله سپارل مکو د تمخ کې موګینم کده وتړه به په الله ونه وسپاره نو اسباب به اختیاره او نظر به پچای په مسبب الاسباب وفا الذين غزان صبروا چې صبر کړي دي وعلى ربهم يتوکلون او په خپل رب باندې باور کوي توکل فبارک قران وای چا چې په الله باندې باور وکړو ځان په وسبارو نو دغه الله دل رفور ده
ومن يتوکل علی الله فهو حسبه چاچه بروسو کړه په الله باندې نو پوره ده د الله تعالی. الله وای زما بنده په ما څنګه ګمان او بروسه کوي دغه شان معاملې ور سره کوم. ټول له پکاله په الله باندې ځان وسپاره. وما ارسلنا من قبلك رجال الا رجالا ندم لګلی مخکستانه پیغمبره الا رجالا مگر نارینا نوحي الیهم چې مونږ وحی کړی و دویتا. فاسألوا اهل الذکر پس تپوس وکا د علماؤنا ان کنتم لا تعلمون کئی تاسو نفویدون کی. دی آیاتنا معلومه دا شوا چې الله تبارک و تعالی پیغمبران چې لګلی دي نو پنارینو کې لګلی دي. که یو زنانا د پیغمبري دعوه کوي نو دا باطل ده. الله چرته په زنانو کې پیغمبران نه دی لګلی. او یو 2 میاشتې مخکې د پاکستان په سوشل میډیا یو زنانه وا خیزان د کیمره لګولې ده او زوی د دې دور پیغمبر ایم او کلیام دا د پیغمبري دعوه. نو قران چې چا ویلې ده الله په زنانو کې پیغمبران نه دی را لېګلی او نه را لېږي. او د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه خو په نارینو کې هم پیغمبر نشته ځکه نبی رسول الله خاتم النبیین دی. داغه په ولو باندې د مهر نبوت دی. دا د پیغمبرانو خاتمه ده بس. نو کلاک پیره یو انسان په هر ذریعہ باندې د پیغمبري دعوه کوي چې زه پیغمبر یم دروغ وای موږ په عقیده نه ساتو بیا په ځانانه ذاتو به سره نه ساتو ځان لدی وینو. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا موږ نه دی لګلی مخکستانه مگر نارینا نوحي الیهم چې موږ وحی کړی و دیتا. فاسألوا اهل الذکر تپوسکا د علماء ان کنتم لا تعلمون کای تاسو نفویدون کی. بالبینات فواضح دلائل باندې و الزبر او په کتابونو. وانزلنا الیک الذکر او یقینا من نازل کړه د تا ته قران لتبین للناس دې د پاره چې ته بیان کې خلقو ته ما هغه احکامات نزل الیهم چې نازل شوی دي دوی ته. نو پدې کې عظمت د قران او دارنګي ډیوټي د داعی لګیدلې ده. هر مسلمان له پکار دی چې قران ورزینو بلته به خی دا په د باندې فرض عین دي. ځکه په دې کې الله د خلقو احکامات را لګلې دي نو چې ته ورته نه بیان نو څوک ورته بیانې. لتبینا چې ته بیان کې خلقو ته هغه احکامات نزل الیهم چې نازل شوی دي دوی ته. ولعلهم يتفکرون او دې د فارا چې دی فکر وکي. سبحان ربک.